اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا د اتناب اقسام هغه موږ شروع کړو د اجازه اقسام او د اتناب اقسام د اجازه خو دوه قسمونه او ما کې شوی اجازه قصر او اجازه حذف او حذف بیا یا خو د کلمې یا د جملې یا د جملې نه زیاتو او اتناب موږ ویلو چې لس قسمونه وي نو پایږي نمبر 1 ذکر الخاص بعد العام عند عام سنو سو خاص ذکر کول لك اجتهدوا في رؤوسكم واللغه العربيه او بیا عام بعد الخاص رب اغفر لي ولوالدي او دریم نمبر 3 اذا بعد الابهام یعنی الاول یو څه چې دا مبهم ذکر شي هغه وروسته هغه بیا هغه وضاحت شي لکه امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنين سلورم چې نه هغه توشیع او توشیع دي ته چې دا کلام په اخره کې تسنیه راوړی شي او بیا هغه تسنیه تفسیر وکړي شي یا دا کلام په اخره کې تین راوړی شي او بیا هغه درو تفسیر وکړي شي او سلورم پنځم ویلو چې تقریر بیا دا تکرار تل اندر سره پر راځي تکرار درې دغه ویلو یا خو د ټول فصل له وجنه راځي او یا د تاکید د زیاده ترغیب د پر راځي لکه وین تعفو یا زیاده انذار د تاکید انذار د پر راځي لکه کله سوف تعلمون ثم کله سوف تعلمون دا پنځه باقی شو شپږم نمبر بسره اعتراض دې ته ویل کېږي چې د دوو جملو په منځ کې یو لفظ یا یو جمله راوړل چې هغه د دوه جملو سره د معنا په اعتبار سره چې دا عربت وسره موجود او تعلق وسره څه نه څنګه معنا په اعتبار سره په مطلب لکه سره تعلق او لګ ډیر تعلق وسره خو لکه په ترکیب کې او د دې کې وسره تعلق معلوم نه فوښو به معنی یعنی یو لفظ د دوو جملو په منځ کې جندا راوړل چې هغه د دوو سره د معنا په اعتبار سره مرتبط وي خدا جمله ته په منځ کې راوړي او په منځ کې چې کوم راوړل کېږي د دې ترکیب سره سکار نه لګي او دا جمله ته جمله معترضه ویل کېږي لګته ان ثمانین وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجماني نو دلګي ان حرف د مشبہ بالفعل 80 ولا اسم ده او قد احوجت سمعي الى ترجماني دا دې لپاره خبر ده اوس به من څه کومه جمله چې راغله وبلغتها دا جمله معترضه ده او دا اعتراض ده او دا د دې غرض لپاره راغلی ده د دعا لپاره لکه الله یو انسان هغه وای وان 80 وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان اصل کې خبردار چې ان 80 قد احوجت سمعي الى ترجمان بشک اتیا کلونه زما د غوګونه ترجمان ته جنین دای محتاج کړی دي یعنی عمر می ډیر شوی دی اتیا کاله عمر می نه نو خبرې نه اورما نو چې څوک ما ته خبرې کوي نو هغه مال ترجمان پکار دی چې مال دوباره ته په کوم ځای صحیح وي نامه ده وي نو اوس په دې مینس کې دا خبره ده خو په دې مینس کې بګی ته دعا کوي چې ان 80 بشک اتیا کاله وبلغت او تاج ورته الله پاک دې اتیا کال دا ورسي نو اوس دې 80 دې قد احوجت سره خبره ده په مینس کې بګی دا جمله ته دا جمله معترضه نه یا لکه آیت کې الله پاک فرمایي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون نو ځل کې دا سبحانه دا وجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون په منځ کې جندار راغره نو دا جمله معترضه ده چې کافرانو با نعوذ بالله الله پاک ته نسبت کو چې دا ملائک دا الله پاک لوریان دي نو الله پاک دوی ته جواب ورکړي چې ځان د پاره لونه خوغي ځان د پاره ځامن خوغي او د الله پاک د پاره لونه خوغي نو الله پاک دوی ته دا خبره کوي لیکن چې کله الله پاک د دوی دا خبره بیان کړله چې ويجعلون لله البنات چې دوی د الله پاک د لپاره لونه ګرځي نو به مینس کې پکې الله پاک فرمایل چې سبحانه پاک د الله پاک د دینه الله پاک د لپاره لوريان نشته ده ولهم ما يشتهون او د دې لپاره هغه څه چې غواړي نو دلته دا مطلب دا دی چې دوی د الله لپاره لوريان او ځان لپاره ځامن خوغي او په مینس کې بګی دا خبره چوکله سبحانه دا جمله معترضه ده پوه شو به معنی نو دې د اعتراض وای
چې د دوو جملو په منځ کې یو داسې جمله راوړل یو داسې الفاظ راوړل چې هغه په ترکیب خو د یو بل سره تعلق نه وي لیکن دا دې سره د معنا په اعتبار سره مرتبط وي تعلق وسره وي هلکه پوه شوئ بل وم نمبر دی ایغال دې ته ویل کېږي چې کلام په داسې څیز باندې ختمول چې هغه د سره غرض فایده ورکوي د هغې نه بغیر معنی پوره کېږي کلام په یو داسې څیز باندې ختمول چې هغه د یو غرض د هغې نه د یو غرض فایده ورکوي د هغې نه علاوه هم معنی پوره کېږي لیکن ته د هغې هغه دغه یو غرض دپاره ته چې نه هغه ښه سیوا کوي لکه دلته کې لیکلی وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نارو دا یو زنانه ده هغه د خپل رور تعریف کوي هغه رور نه صخر نوم دی چې بېشکه دا صخر داسې سړی دی چې دا ټول مقتدا خلک په هغه پسې ورپسې کېږي د هغه پیروي کوي نو زما دا رور صخر داسې دی لکه یو غر وي او دا غر په سر کې اور لګېدلی یو جنډی نو جنډا او غر د هغې په سر کې هسې هم اور لګېدلی خو دا بګې دا فی رأسه نارون چې ووې نو دې مطلب دا دی چې د دې نه بغیر هم معنی پوره کېږي خو دا د غرض دپاره غرض یې دا دی چې زما دا رور دا ډېر غټ مقتدا دی د ټولو خلکو دپاره دا ووایه بیا زو مخکې ومنها الاعتراض او یو د دې اتناب د اقسامو نه یو قسم چې نه هغه اعتراض دی اعتراض څه ته وایي وتوسط لفظ بین اجزاء جملتين او بین جملتين چې دا راتلل یو لفظ په منځ کې په منځ د اجزاء د جملو کې یا د دوو جملو په منځ کې خو دوه جملې مرتبطتين معنا لغرض چې د معنا په اعتبار سره یو بل سره دا مرتبط یو بل سره تعلق وي لغرض د بار سره نه هو لګلا فرق نه ان 80 وبلغتها بشک اتیا کاله الله پاک دا ورسه هغه دا قد احوجت سمعي الى ترجماني محتاج کړي دی وګوره دا ترجمان ته ترجمه کوونکې نو ال دې دلګي ان حرف ته وړو مشابه بالفعل الثمانين والاسم ده او قد احوجت سمعي الى ترجمان دا یعنی د معنا خبره ده چې بهشکه اتیا کالو زما دا غوګونه دي نه دا ترجمان ته محتاج کړي زما اتیا کال او په منځ کې بغیر دعا کوي ته چې اتیا کال الله پاک دې اتیا کال ته ورسي او تعالی دې خدای پاک هم د سو عمر درکې ونه قوله تعالی او چې یو لفظ راغلی د دوو جملو چې یو بل سره مرتبط وي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون او دو ګرځوي د الله پاک د پر لوريانه پاک دی الله پاک د دینه ولهم ما يشتهون او د سبحانه پاک دی ولهم یا دغه نن موږ د ترکیب کړه لري عامه پارګه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ وده يقول والسماء والطارق دا ما تبالي منغا باخره کې لاندې لیکل قسم منغ روح کړه ده الی کنا او ان كل نفس لما عليها حافظ دا ولا جواب قسم ده الی وبمن ذا طارق ټکه راغله او طارق ذا طارق څه شهره نو بمن کې الله پاک تفصیل کړه چې وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب چې تاسو څه په طارق څه شهره نجم ثاقب ده نو موږ دې ترکیب کړ الله دې ورته موږ لیکل دې جمله اسمیه خبریه معترضه پوه شو مې باندې نو د دې اوس ګوره د مکه سره دا د معنا په اعتبار سره تعلق دا دی چې لکه دا د تاریخ تفصیلی په دې کې کړه ده لیکن دا په ترکیب کې سره جوړیږي موږ دا ځانه جمله معترضه جوړه کړې ده قسم دا مخ کې او جواب قسم ورسره ده او باندې باندې پوه شو دا جو اتفاقا تاسو ته په بورډ باندې پاتې شوی دی کنه نو کړو دا بورډ ورا پاکي ته پوښتنه مې معنی او د دې جمله معترضه په شروع کې چې کوم راځي نه هو ته او اعتراضیه وي هغه موږ د لیکل دي او اعتراضیه هغه پوښتنه مې معنی نو دا د سګب شپ نه لري دروس کو بلاګي راځه وکونه وګوره په قرآن مجید کې دی او قرآن مجید نه موږ ثابت کو تاسو ها چې دا تعالی درځي دا قرآن مجید په تفسیر باندې ودیږي تعالی کار درکې په ترجمه کې ومنها الاغال او د دین ایغال ته وي او ختم الكلام بما يفيد غرضا چې ختمول د کلام په سره چې فائدہ ور کوي د یو غرض لپاره یتیم المعنى بدونه یتیم المعنى بدونه چې دینه معنی بغیر پوره کیږي معنی د دینه بغیر پوره کیږي خو تو الله راوړي چې غرض فائدہ کوي کل مبالغه فی قول الخنساء لغه خنساء
دا قول چې دی به مبالغه کړی دا خنسا د یو شاعر او د خپل رور تعریف کو چې هغه صخر دا غنمو نو و ان صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار چې بشکل صخر لتأتم الهدات دا اقتدا کوي پیروي کوي په دغه هغه هدایت یافته خلق مقتدا خلق بابسه كأنه علم گویا کې چې هغه جندرا یا د غر سر دی فی رأسی نار جبای کې ولګي نه دا غي په عالم یعنی په اوچت غر کې اسی هم چې نه دا دغه لګیدل اور لګیدل کده دا غي ذکر ونه کینو دغه نشته سبق نشته خو بیا هم لکه دا کړی دا چې لکه ډیر زیاته مبالغه پکړی دا چې د سیده لکه څنګه چې په غر پسې او اوچت غر چې پای باندې دیول لګیدلی پای باندې رڼا لګیدلی نو هر څوک اقتدا کوي هر څوک پای په رواني نو دغه شانتي زما دا روړ دی هلکه پوښوي پوره لرم درې پاتې شو بل به ونه ما تاسو پرونی سبق وای نو پرون ویلې دوه به پرون ویلې درې به نو ختم شوی بونه